یاد وساتوی شاید دشینت آگاه وی زن کسان ایمو جوانان نوجوانان سوی میډیا سره سوشل میډیا سره تعلق شته ده او زن کسان شاید نوې خبر خو یا ورېزې د غاشینه به تاسو خبر شوي هغه دا دی چې 60 سال نه پورته څوره ایمو شیعه او تاریخ دی بالاخره علماو څوره خدمتونه پاکستان کې کړي دي کوششونه کړي دي شیعه اثنا عشري فرقه نن ورځې پورې پاکستان کې دویمه فرقه ده مضبوطه فرقه ده افراد و لحاظه ایمو قوات ایمو شان و شوکت وکسه څوره ده ایمو جلوسونه څوره شان و شوکت سره کیږي خو دا شیونه چا باندې ښه نه لګېږي دخنه باندې امام و تاسو د شان و شوکت ښه نه لګېږي دا اثنا عشري فرقه 12 امامي فرقه چې کوم شان و شوکت څخه ازادرۍ کوي جلوسونه کوي حسین ذکرونه کوي علي نارې لګوي دا چا باندې ښې نه لګېږي دغه د خلکو بادشاهیو کې حکومتو کې یو زلزلای راوستی ده یو للکار ده د آواز نن باقاعده طور سره افسوس سره به وایو چې دشمن لګیا ده اثنا عشري فرقه 12 امامي فرقې تقسیمولو کې لګیا ده چې 12 امامي شیعه اثنا عشري فرقه دوو ټوکړو کې تقسیم کی جلوسونه بیل کی متمخانه بیل کی جمعتونه بیل کی ازادره بیل کی یا غوی خپل علیمان دوی خپل علیمان دا فرقه دوی سو کی تقسیم شي تا دا چې دغه فرقه شان و شوکت عظمت کم شي کوم څه دشمن دی نه خوف کې دی دی اتحاد نه دی قدرت نه دی طاقت نه خوف کې دغه خوف د دشمن ختم شي باقاعده طور سره زب واضح وایم 6 جولای باندې لاهور کې یو کنونشن وشولو مرکز ولایت په نامه یو مرکز کولاو شو بقاعده هغه کې زنا نافهم کسان دشمن علی کار څنګه نیم خبر چا سو بسته دي هغه پاتې دل زنه کسان چې منبر او تخیج ذکران د پنجاب له خطیبان چې منبر او تخیج هغه پاتې دل بقاعده مجتهدانو په خلاف خبرې وکړلې بقاعده علماء په خلاف د پاکستان برجسته علماء په خلاف موجوده صف اول ولا علماء په خلاف هغوی تقریرونه وکړل خبرې وکړلې بقاعده کلم اعلان وکړلو سمو د نورو سره د علماء تکینی علماء مجلسونه ووري مجتهدانو خبرې ووري مجتهدانو تقلید کوي دوی سره متعلق نشته ده کلم مرکز کولاو کو بقاعده کابینه جوړ کړه بقاعده سیستم کولاو کو او هر شهر کې هر صوبې کې هر ضلع کې اعلان وکړلو چې مو به هر ضلع کې خپل کابینه جوړو خپل سیستم به جوړو مو به هر څه دوی نه الګ تلګ وي هغوی پاسې دل بقاعده امام تاسو سیستاني او عظیم القدر مجتهد زمانه مولا نائب ته بعد رټولا آیت الله العظما رهبر معظم غونته کې هسته ته بعد رټولا خبرې ورپسې وکړلې هغه واحد ملک هغه واحد نظام دنیا کې څنګه ظالم په خلاف ولاړ دی برسر په کار دی څنګه شرق او غرب ظالمانو ته ولاړ دی صرف د شیعه واحد یو ملک څنګه د مظلوم حمایت کوي کچیر مظلوم فلسطین کې د حمایت کوي یمن کې د حمایت کوي افریقا کې د حمایت کوي جنوبي امریکا کې د حمایت کوي چې ته مظلوم دی هغه حمایت کوي هغه ملک نما ایران دی هغه ملک پسې هم دوی کلم کلا خبرې وکړلې هغه ملک په خلاف باقاعده تبلیغ او پروپاګاندا وکړله د هغه سیستاني او خامنه‌ای سلامته پاره بلان ترسره باقاعده خمس په خلاف باقاعده شیعه علماء په خلاف باقاعده جمعه المنظور په خلاف هر څه په خلاف خبرې وکړلې او صرف دغه ځینه دا ویلی شم څه ایمو الحمدلله کورمې کې ټول مؤمنان په وړ نه ونستلې ځای پورې ډېر متفق و متحد دي الحمدلله ایمو جلوس یو دی ایمو امام باړي یو دی ایمو مسجدونه یو دی ایمو بیل نه ایمو الحمدلله ایوه علی منون کی یو ایوه غږ باندې مو روزو ایوه نارام دی ایمو یکیو حسین لرو یکیو اهل بیت لرو لکه څنګه بیګا بیل نو ننا بیل نه یو سبا به نه بیلیږو هر څومره دشمن کوشش وکي تلاش وکي دا شیعه دا کورمهوال دا د علی منون کی نه جدا کوای شي نه به جدا شي انشاءالله
دویمې نکتې طرف ته اشاره کوم چې هغه ما او تاسو معاشري کور مې سره مربوطه دی. هغه دا څه تاسو واورېدل چې موږ مرکز انجمن سیکرټري صاحب ښه شجاعت او بهادرۍ سره قوم کې چې کوم مسایل او مشکلات دي تاسو ته ښه پاته دی ذکر شوي دي، خاص کر نشو حوالې سره نورو مسایلو حوالې سره اندر سټیج نه تاسو ته اعلانات وکړل. کوششونه شروع دي کیږي، د کوششونه انشاءالله مختبا کیږي. حکومت نه هم یمو دا مطالبه وا دی وی به چې موږ سره تعاون وکړي دغو شیو کې. که مو نشې په خلاف اقدام کوو دا د حکومت مسله ده، دا صرف ما مسله نه ده، دا حکومت ذمہ داری ده. که زه نور فساد فتنو نورو شیو په باره کې اقدام کوم حکومت ته د تا مسایل دي، د تا ذمہ داری دي چې زه تاسو سره تعاون کوم. الحمدلله ورمه مرکز لري، سیستم لري، انجمن لري، دا تاسو شانه بشانه ویلاړ ده. تو وقت نور علاقو کی نور ایجنسیو کی نور شهرو کی دور منظم نظام نشته ده سو حکومت څه چوک مدد وکي. حکومت بیل لګیا ده دالته هر شي کی تاسو زویلاړیم، مرچی کی تاسو زویلاړیم، هر یو محاس کی تاسو زویلاړیم، هر یو خبره کی تاسو زویلاړیم. خدا نه هم زده تقاضا کوم، تا نه دا مطالبه کوم لکه څنګه زه تاسو خلوص زویلاړیم ویلي خاور ما ده، وطن ما ده، پاکستان ما ده، آیین ما ده، ملک ما ده، فوج ما ده، هر شي باندې ما زړه خوږیږي. تا ما سره خلوص ودرېږه، بیا تا ما سره خلوص ودرېږه، تا ما سره صداقت سره ودرېږه. ته ما ته رکاوټونه ما جوړوه. چې کوم ځای کې مرکز قدم کېږدي، انجمن قدم کېږدي، سیکرټري صاحب قدم کېږدي، که ته ما ته رکاوټ جوړوې یاد وساته حکومته بیا چې ما نه کومه توقع تا مه ساتې، بیا ما نه توقع ما ساته. بیا زه تاسو سره تعاون نشم کولی، بیا ما نه تعاون ما غواړه. نن ته کسې ما ځوانان مختلفو ځایو کې نشو کې ډوب دي، نشې رڅي، ته نه خبرېږې دغو نشو نه څنګه رڅي، چوکې راوړي، چېرته خرڅېږي، څنګه ډیلرانې چوک دي، سوداګرې چوک دي، سهولتکارې چوک دي. ته ته پاته دی، ته یې ما نه ښه پېژندې. څه زه یې پېژندم ته یې ما نه ډېر ښه پېژندې. څه ما ته معلوم دي تا ته ما نه ډېر ښه معلوم دي. ته خې نسې خود نه، ته خو صحیح اصلي اقدام خود نه کوې. که زه قدم کې قدم هلتې بیا ما ته خبرې روزي، ما ته رکاوټونه روزي، بیا سیکرټري صاحب بلیک میل کېږي، کوشش کېږي چې سیکرټري صاحب بلیک میل شي. دا شیونه شته دي، دا شیونه شته دي. بیا مو ای ګریډ والا 1 ګریډ والا کوم کسان څه دي، بیا هغه کسان هم څه کومه دي څنګه موږ غوړ واشي نه کوي که نه. خو زه داسې یم موږ به ډېر مینې محبت سره ورته وایو، مینې محبت سره ورته وایو. که دغه قوم نه توقع ساتئ، څه قوم تاسو سره مرسته وکړي، قوم تاسو سره ملګرتیا وکړي، قوم سره تاسو ملګرتیا وکړئ، خلوص سره موږ سره قدم کېږدوئ. موږ ته کوم کسان څه مطلوب نه دي، کسو چې هغوی لاسونه رنګین دي ورکې مغه کسان ته څنګه ما ته دغو شیو دپاره مشران جوړوي، اندغو کسان ته څنګه چاره شته ویر کوي. ځینې کسان قوم کې به هیرو کړي وي، کیدای شي که چیرې حکومت غوږ نه ونیوللو اندغ سټیج نه کیدای شي سیکرټري صاحب په ترو نورو مشرانو په ترو هغوی بیا پاته ولګي چې هغه هیرو دي که هغه زیرو دي قوم کې. بیا خو رحم وکړي د قوم باندې. چې تاسو حکومت کې یو ځینې کسان ته چوکې ته تورایې که ته غیر یې، تا تورایې که نه، تو کې دا غیرت نشته دی. ته به څو پورې دغې عهدې باندې ناست وې، څو پورې به ناست وې دغې عهدې باندې. ته دا ځوانان خراب کړي. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. قرآن آیا دی چا یو کس قتل کړلو ټول کائنات قتل کړل. نشې ذریعې سره دا ځوانان قتلیږي که نه ده قتلیږي، خونې دې ډنګېږي که نه دې ډنګېږي، چوک دې ډنګوي. توری کامه ما او تا کسان او که ملویز دی مغا دې ډنګوي. څه کرسیو باندې ناست دي، ځنه شیو باندې ناست دي، ځنه عهدو باندې ناست دي.